السلام علیکم. یو سړی وي سل مړي کړي وو چې هلته لاړو نو قیامت په ورځ حساب کتاب شروع شو. نو چې تپوس یې وکړي دا سل مړي دي کړي دي، نو هغه راورته وایي چې جي نن مې خو مې ځان له کړي، خو دا یو مې خالص مخلص د الله دپاره کړی. فرشتو ته تپوس وکړو چې د الله دپاره دې څنګه مړې کړي؟ وی ما وی چې زه خو اسیم ګناهګار یم. یو سړی ناسو او دوا یې کوله چې خدای د شهادت مرګ راکړي او خدای د شهادت مرګ راکړي. وی ما وی چې زه خو ګناهګار یم، راشه دی خو شهید کم چې د خواهش پوره شي. وی دا سر مې تی وو، نو دا سلم مرګ مې صرف خالص مخلص د الله د رضا دپاره کړی چې هغه شهادت مرګ غوښتو. ما له خندا په دې پسې راځي چې دا پی ډي ایم دا جماعتونه ټول تللي دي او سپریم کورټ مخې ته ولاړ دي او دا سوال کوي چې خدای د شهادت مرګ راکړي چې دا دغه چیف جسټس بندیار را د حکومت ختم کړي چې سیاسي شهیدان شو. خو چیف جسټس وایي چې نه داسې مو نه پرېږدم. اول به ښه چې څنګه په عوام کې ذلیله کېږي دقسې لږ نور ذلیله شي. دا مهنګایي د وړو دا لاینونه د پټرول او ګیس او بجلۍ قیمتونو کې چې نور هم ښه ذلیله شي. د شهادت مرګ نه در کوم. نو کیس چې کم نن اورېدو هغه بلې هفتې لکو او دوی ویلي چې مونږ به در نه کوو. اوس یې په دوه کې حیران کړي دي چې واپس ځو نو کور کې ښځې به راپسې خاندي چې ته خو تلې وې شهادت مرګ له، او چې پاتې کېږو نو دا خرچې به چا پلار وکړي او دا خلک به یو هفته په اسلام آباد کې ساتي. سو ستاسو څه خیال دی؟ شهادت مرګ ولا پکار دی که نه داسې مردارول پکار دي؟ کمنټ پې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو ملګرو سره یې شیر کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.